ګرانو کتونکو سلامونه. الف خان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. دا ویډیو د سره شیر کې ډېر د خوشحالۍ خبر دی. په دغه ګرانه کې چې علاجونه ډېر زیات سخت شوي دي او بیا هسپتالونو کې هغه وسایل نشته ورسره چې کوم دی نو په پرایویټ هسپتالونو کې خو د خپلې خوښې فیس دی. نو ګرانو کتونکو زه دې وخت کې د شیرپو په RSC کې موجود یم. د آفتاب احمد خان شیرپو او د سکندر حیات خان شیرپو په تعاون سره د راروان پیر پر ورځ، بیا ورسره د نخیر ورځ، بیا ورسره د چهارشنبې ورځ، یعنې 3 ورځې به په دې RSC کې یو کیمپ لګي او دغه کیمپ به صرف د سترګو د بیمارانو دپاره وي. په دغه اپریشن باندې 100,000 نه زیاتې خرچه راځي. دا د الشفا هسپتال چې کوم دی او دغه شانتې نور یو شمېر هسپتالونه چې ډېر زیات ډاکټران به راځي په RSC کې به هغوی ته مکمل انتظام وي. نو ګوره دا ستاسو دا شیر کول چې کوم دی نو دا یو صدقه جاریه ده. یو د سترګو مریض ته دا ورسي نو هغه به راشي او د دې کیم نه به استفاده ترلاسه کړي. دې کې بالکل د رنګ ذات پات د پاټۍ ذکر نشته. شیرپو خان خر خاص او عام ته چې کوم دی نو په دې کې اپیل کوي او زه خپل ځاني ډېره زیاته شکریا ادا کوم. یقینا زمونږ RSC هسپتال چې کوم دی دې وخت کې خو لږ کیمره تو کي نو په ډېر کافي تعداد کې خلک را روان دي. زمونږ د خویان دي میان دي د صفایي نظام هم ډېر ښکلی شوی دی. دا نه چې دغه ګل ورځې ته دغه شوی دی خو سټاپ کار شروع کړی دی. یعنې د نوې مشر راتګ سره هسپتال کې هم ډېر زیات چینجز او بدلون وینو. ګرانو کتونکو بیا درته یم په بله موضوع زه خبرې نه کوم، صرف په دې خبرې کوم چې د پیر ورځ، د نهر ورځ، د چهارشنبې ورځ شیرپاوالو دپاره، تنګیوالو دپاره، شمالي اشنغر دپاره، چارسدوالو دپاره ډېره پیدامنه ورځ ده چې په دغه کې به د سترګو ډاکټران راځي او دغه د سترګو ډاکټران به بالکل پری چیک اپ کوي، پری علاج به کوي، پری اپریشن به کوي. نو ضرور د دې نه استفاده ترلاسه کړئ. ما سره رحیم خان زموږ یو ډېر تکړه ورور هغه را سره موجود دی. هغه به د دې خبرې تصدیق وکړي ځکه چې د دې هسپتال یو ممبر دی، سټاف یې دی. رحیم خان مهرباني الف خان بھائی، الله دې خوشحاله کړه. قدردان چې دا خو ډېره ښه خبره ده. پیر ورځ باندې 13 تاریخ دی، 13، 14 او 15 تاریخ باندې به دلته کې د شفا ډاکټران راځي. تقریبا 35 کسان سټاف ته راوي. هغوی به غونډ ځان سره د هغه د سامان غونډ راوړي. د اپریشن چې څونه سامان لګي څه چې لګي به غونډ راوړي دلته کې. او دلته موږ باقي شیرپو خان ورته نور تنظیم کړی دی. کورسۍ به لګېدلي ده کې د هغې لپاره بل یو واډ جوړېږي ده کې هغه ارضي غونډې کې دغه شامیانې به لګي هغه به لګي ده کې هغې لپاره بیډونه ټول تنظیم چې کوم دی نو هغه سکندر شیرپو کړی دی او آفتاب خان به په پیر پر ورځ باندې دې افتتاح کوي. نو موږ خو ټولو غریبانو خلکو ته، د کلي خلکو ته، د شیرپو، د زیم اوارو، د نورو د تنګینه، د عمرزونه څومره ستاسو خبرې څنګه ده همداسې ده چې د پاټۍ څه خبره پکې نشته دی. دا د الله د رضا کار دی کې خو الله پاک شیرپو خان سره ډېر ښه کړي ده کې داسې یو هغې موږ له راوړو او ډېر زیات موږ سره خلکو رابطې وکړي ده کې مریضان چې ډېر زیات د هغوی وسونه نه کېږي. هغوی د 10,000 د 20,000 وس نه کېږي. دې باندې تقریبا لاکو روپو نه بره پیسې راځي په یو اپریشن باندې. لکه د 75,000 روپو خو په دې کې یو لینس صرف لګیا. هغوی ډېر زیات قیمتي لینس لګوي. دلته خو چې ملاوي کې په تنګي کې په دې کې 24,000-25,000 روپۍ وي. هغوی سره قیمتي لینسونه دي. نو موږ له پکار دی چې موږ د دې نه اوس پیدم والو او خلکو ته ستاسو په واسطه باندې خلکو ته اطلاع ورکړو کې او دا خلک راشي ده کې نو دا تاریخ ځان سره یاد ساتي چې زموږ د شیرپو په هسپتال کې به دا ټول انتظامات دي. اپریشن دلته کېږي، مریض به دلته چیک کېږي کې ټول هر یو سیستم به دلته کېږي. او چې اپریشن وشي ده کې د اپریشن نه پس په هغې ته دوی هم هغوی ورکوي ده کې بیا به رخصتېږي. بیا یا 10 ورځې پس د هغوی چیک اپ یا 20 ورځې پس چیک اپ دی مخه ډاکټران به بیا راځي. بیا به هغه ورځ موږ هغوی مریضانو ته ښیو ده کې بیا به هغوی پس چیک اپ دوباره بیا هم کېږي. نو نارینه به وي، زنانه به وي. په یو ټایم باندې به چې کوم دی نو 4 اپریشنه کېږي. موږ ته هغه شانتې تنظام برابر کړی ده کې یو واډ ورته موږ اپریشن تیټر کړی دی او بل واټ هم کړی دی. په یو کې به زنانو کار کېږي، بل کې به نارینهو کار کېږي. دا شان د 2 واټه کړي دي. هغه واټ په یو کې به زنانه موږ 1 غنټه ایساره وه. د اپریشن داسې ده چې بس 1 غنټه به ایساري ده چې هغې نه پس په دوی موی ورکوو او پریز به ورته خپل ښیو ده کې او بس ځي به. نو ستاسو ډېره مهرباني، خوشحاله ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو څنګه چې رحیم خان ډېر تفصیلي خبرې راته وکړئ چې دا ډېر غټ ځای دی. د شیرپو RSC چې کومه ده ډېره په لوی ایریا کې ده. نو دلته کې به د زنانو او نارینو لپاره بیل کیمپ لګېدلي وي، بیل واډ به وي. د 35 نه زیات ډاکټران به راځي، ماهرین به راځي، دغه طب والا هغوی ته موږ هرکلی کوو. او شیرپاوال ډېر مینه ناک خلک دي او شیرپو خلک چې کوم دي تاسو هرکلی کوي.
دې سره به د څونه سکولونه چې موږ شیرپو کې راځي یا زم اوارو کې څونه سکولونه دي نو هغې له هم یو ټیم بم جوړ کړي ده چې هغه به ځي په هغه سکولونو کې ډېر ماشومان داسې چې هغوی پته نه لګي مور پلار ته چې دوی نظر کم دی که نه دی کم اکثر په سر در راځي یا څه مسله ورته وي خو هغې ټوله مسله وي د نظر نو د هغې دپاره به هم ټیمونه جوړېږي یا به سکولونو ته ځي ورسره دلته به خپله پیډي کېږي خپله پرېشنونه به کېږي او په دغه ورځ باندې به هغوی سره ګاډي وي او به ځي په سکول کې به هغوی خپل کیمپ لګوي ده کې او نو هغه هم مور پلار ته دا خواست ده چې د پیر ورځ منګل او د بد ورځ ده چې خامخا خپل ماشومان ولیږي چې د هغوی چیک اپ وشي نو چې هغوی څه مسله دی هر سکول ته به ځي یو به دا نوم به پکې نه وي چې کومه سکولونه دي څومره ټول به هغوی دا کوي که څوک راولي ډېره ښه خبره ده او که رانه ولي پر سکول د سکول مسلې وي لکه سکول ته ځي نو هلته به ټیمونه ځي نو هغه ټیمونه به دا درې ورځې به هلته کې هم دا کار کېږي ډېره ښکلې خبره وکړه ګرانو کتونکو دا موږ سره چې کوم دجال دی دا موبایل دې باندې دا ماشومان کوي کارټون نو هغوی په دې تندي باندې هر وخت دړ وي هر وخت دغه دړ وجه څه وي د دغه دړ وجه دا وي چې سترګو نظر یا کمزوري وي یا دې سره چې کوم دی نو نزله بندوي نو دا ډېره غټه مسله ده د تاسو په ماشومانو خو په سر باندې دړ راځي نو پیښې چې د چیک اپ پکار دی چې د نظر خو کم نه دی نو زه یو وارې بیا د آفتاب احمد خان شیرپو سکندر حیات خان شیرپو دلته د قومي وطن پارټۍ د ټول تنظیم د هغوی شکریه ادا کوم د هسپتال د سټاف ډېره زیاته مننه چې دوی ورته ډېر خوشحاله دي ډېر ورته لیواله دي د دوی طرف نه ورته غونډ انتظام دی په هغه ورځ باندې به دوی خپلې ډیوټۍ کوي او دا ډیوټي چې کومه ده دا به نه یوازې دلته کوي بلکې سکولونو ته هم ځي اتوار ورځ چوټي موږ کینسل کړې ده موږ به ډیوټي کوو که خیریه بنمانه به راځي یو سامان راوړي هغې سیټینګ به موږ د اتوار ورځې نه کوو چې موږ 8 بجې دلته اوپیډي شروع شي د پیر په ورځ باندې 8 بجې چې مریض راځي ده نو 8 بجې به دلته اوپیډي شروع شي مریض به مړومبې بس 8 بجې به راکېږي او شیرپو خان دا امکان به هم راځي ده چې هغه به د هغې نه پس 10 بجو ټایم کې به راځي افتتاح به کوي او د درو مریضانو اپریشن شوي ده چې هغې ته پوسټ پوښتنه به وکړي ده چې هغه شانتې به ده وکړي ده چې خو دا ټوله موږ سره مهرباني چې کومه ده د شیرپو خان ده د آفتاب شیرپو ده او د سکندر شیرپو ده ګرانو کتونکو دا ویډیو سره ثواب په نیت شیر کې د دې پارټۍ نه راوځې سیاست نه راوځې او خو سیاستدانانو دغه شانتې وغوښتل نو ډېر څه کېږي خپل تعلق استعمالولی شي د شیرپو خان دا سړومبني کیم نه دی دې نه مخکې چې کوم دی په مختلفو مدونو کې د علاقې له پیدې ورکړي دي خو په دې وخت کې چې کوم دی د سترګو ناروغي دا ډېره زیاته شوې ده په ماشومانو کې مپلویو کې ولې چې هر سړی په موبایل باندې مخکې وروستو لایک او نایس او بسې دا چلې شروع کړي وي ماشومانو نه موبایل په جیب کې ساتلی نه شي او چې نه یې ورکوي نو جاړي نو یو سړی ستړی ستومانه کور ته ماښام راشي نو هغه بیا خپل بچي جړا ته نه پرېږدي نو بس موبایل ورله ورکړي دغه موبایل نه ضرور چې کوم دی نو ډېر تد کړي دي نو ضرور د سره دا ویډیو شیر کړي او د ګل ورځې د نهر ورځې چهارشنبې ورځ دا یقینا 13 14 15 باقاعده د لاک نه زیات خرچه چې پر راځي هغه اپریشن به کوي چیک اپ به کوي دوايانې به ورکوي ضرور راشئ مننه